د مارونو یو درې جمعه د نومه او دا په سفر او په دې سفر کې لاول جاپان ته تلو یو نهر ورځې تقریبا میل ته تیرې کړې او بیا الله پاک د عمره سعادت حاصل کړ لاړم مکه مکرمه ته مدینه شریفه ته او الله پاک بیا خپل کلی ته وطن ته واپس راوستم د دې سفر سم مختصر حالات تاسو مخکې کومه خدای کې زما یو غرض دی غرض دا دی چې زه خو اصل کې د سیاحت په نیت تلم ما چکر به ولګو د علاقې به ووینم خو هلته ما یو سیاحتي دورې سره سره مطالعتي دوره م شوه ډېر څیزونه مې وکتل چې د هغې زموږ د دین سره تعلق دی او زموږ د ایمان او د اسلام سره تعلق دی او زموږ د خپلې عقیدې توحید سره د هغې یو نسبت او تعلق دی نو زه دا بیان په دې نسبت کوم تاسو ته چې ستاسو په زړه کې د خپل ایمان او د الله د وحدانیت او د یووالي قدر پیدا شي او تاسو ته دا خبره ښکاره شي چې ایمان څومره لوی نعمت دی او د الله وجود او د الله یووالی څومره لوی نعمت دی او په موږ د الله څومره احسان دی چې موږ الله مؤمنین پیدا کړي او چې حضور پاک به د مکې په کوڅو کې ګرځېده او आवाज به کاو یا ایها الناس اے خلق قولو دا کلمه وایي چې لا اله الا الله چې الله سره بل څوک شریک نشتا د عبادت لایق صرف دغه یو ذات خالق مالک رازق دی نو کامیاب بشه نو واقعي چې کامیابی د دنیا په ډول ډال نه ده په ایمان او د الله تعالی په منلو کې او د رسول په منلو کې ده او هغه نعمت موږ له خدای راکړی دی الحمدلله زما یو دوست دی حاجی ارشاد صاحب دی اصل د مومند جلسه دی خو پېښور کې اوسېږي او د پخوانې ما سره تعلق او ډېره مینه وه او د حضرت شیخ الحدیث مولانا سنجان شهید رحمت الله علیه د هغه خدمت یې کړی و د هغه سره ډېر محبت او مینه وه بیا موږ سره مینه زه یو ځل کور ته م بوتلی وم پېښور ته خو ډېره موده زما د هغه رابطه نه وه چې رابطه وشوه نو بیا زما د زوی ته انیس احمد ته یې وی چې یاره ته هغه ته ووایه چې جاپان ته راشي زموږ د مدرسې چوټیانې وي یو هفته امتحان یې هغې کې زما ضرورت نه یو هفته چوټۍ وي نو بس ما وی دا ورځې موضوع نو ګڼل نو هغې غریب د دریو کسو ویزې موږ له رالېږلې ما له هم رالېږلې وه انیس احمد له هم لېږلې وه او زما د ماما زوی د نظار شاه غلم وی دا به ستا ملګري خو زما ویزه ولګېده او د دوی ونه لګېده نو دا ټول ارینجمنټ او دا ټول تیارې دا حاجي ارشاد صاحب کړی او دا ما چې څه ولیدل څه مې وکتل او څه ویم د دین په بنیاد د دې اجر به خدای پاک هغه له د هغه بچو له ورکوي انشاءالله العظیم ځکه سیاحت په یو دیني ماحول بدل شو سیاحت په یو مذهبي رنګ باندې بدل شو ډېر لوی مزل دی جاپان ته زه چې اسلام آباد ایرپورټ ته لاړم نو د اسلام آباد ایرپورټ نه ډایرکټ جز نه ځي پی آی اے به مخکې ته ډایرکټ اوس پی آی اے بند شوی دی نو د مختلفو ملکونو جزونه ځي نو قانون دا دی چې د کم ملک جز یو علاقې ته سفر کوي نه خپل ملک کې خامخا دمه کوي نو د امارات جزم و امارات کې به کوزېده د دوبۍ مو دوبۍ کې به کوزېده د نورو ملکونو خو زما دې ملګرو وی چې یو جز دی د تایلینډ تا ایرلاین دا لږ ښه دی د سفر لږ کم دی او په ریټ هم نسبتا خو نو د تایلینډ جز کې ټکټ اخیستی نو موږ لاړو تایلینډ ته د شپې ر دې ځای نه موږ روان شو نو اسلام آباد نه 12 بجې نو 15 غنټې سفر مونږ وکړ په جس کې نو تایلینډ ته ورسېدو تای ایرپورټ
دا په بینکاک کې دی د تایلینډ دارالخلافه ده نو بینکاک کې منکوس شو 15 غنټې په جس کې سفر ما ته خو 3 نیمه غنټې سفر ګران ځکه سیټ کې ببوق ناس دی نو بیا زمونږ د خپې خوږېږي سر خوړل خیر 15 غنټې سفر مو په جس نیمه غنټه لیټ روان شوی نو زمونږ تقریبا 1 غنټه او 15 منټه په ایرپورټ کې سټے و او جز نیمه غنټه لیټ او ناشته کم شو 45 منټ شو یعنی 3 پاوا نو په مونږ غوي قوبل کو چې شابه ضرب الجست ځان رسوي مو په منډه منځو کې او ځای کې او بیا زر ورسېدو بینکاک کې بل جستا هم د تایلینډ جازو نو هغه روان شو نو جاپان ته 6 غنټې کې ورسېد نو 15 غنټې د پاکستان د اسلام آباد نه تر د بینکاک پورې تایلینډ ته او د بینکاک نه 6 غنټې بیا جاپان ته دا تقریبا 11 غنټې د جاز سفر میاس کې پکې دغه 3 پاو په ایرپورټ کې تیر کړل جاپان ته موږ ورسېدو نو الته کې بیا د جاپان ایرپورټ ته الته موږ کوز شو ناریتا ایرپورټ وته وای دا غټ ایرپورټ ته په جاپان ډېر لوی ایرپورټ دی دغه ټرین باقاعده چلی او د دې بل ټرمینل دی ټرمینل 1 2 او 3 او بیا وخته پورته جاپان نوم چې سړی ووري نو سړی ته پته لګي چې دا بسنګ نو هغه ایرپورټ کې منقذ شو نو الته زیات تر دلته خو چې په نورو ملکونو کې تاسو ورځئ نو هغه امیګریشن کوي پاسپورټ هغه ټاپه وای نو 2-3 کاونټر وی الته ډېر زیات دي دومره وی حالانکه یو زمونږ جزو یو جذبل راغلی د بل ملک نو هغه کاونټر ډېر کولو کړی وي نو موږ په یو کاونټر ورل اکثر پکې جینا کې ناشته او ما سره په سفر باندې یو دا ارشاد جی صاحب خورایو اسماعیل او یو زمونږ یو بل دوست حاجی بشیر صاحب د پیښور داغه رورو نجیب الله صاحب هغه نجیب الله ته پاتې شو او جبه ورتله مال خو جبه نه راتله نو موږ چې ورمخامخ شو هغه جینې هغه پاسپورټونه چک کول زره ترونو وېما چې اخلاق د جاپانیانو دی بس یو د ایمان کمې دی پکې بس چې هغوی زمونږ کم استقبال وکړ ته په ایرپورټ او په کومه نرمۍ هغې مونږ سره خبرې وکړې مونږ خو یو بل سره سلام کوو لاس اوچت کو سلام د هغوی سلام نشته هغې سړي ته ټیټېږي بالکل لکه د رکوع په شکل کې دا کېدل منع دي په شریعت کې خو خیر خو کافر دي د رکوع په شکل کې سړي تخکته شي او سر اوچت بالکل به داسې ټیټ شي او سر به اوچت کړي دا د هغې سلام هغه امیګریشن والا مونږ ته اجینکو ټولو سورلو ته چې یوازې نه او چې کوم به خاص میلمانو سر به یې ښکته کړ او په جاپانۍ کې به یې سوی خو مونږ پرې نه پوهېدو د هغې امیګریشن په ټاپۍ ولګوله او ما ته یې وی ته به لږ یو فوټې هغلته کښېنې د ما لومبی ویزام نو ما وی چې خدای هلته ما کښېنې نو ما له خو ژبه نه راځي ته به هم پایې کې او زه به راته خپله پښتو یا اردو یم نو دا خو زما ستا قصه نه کېږي نو ما هغه نجیب الله ته وی چې ده ته ووایه چې هلته ما کښېنې تو ما نه تپوس کې ما له خو ژبه نه راځي مې ته را سره راځه دومره هوښیار ما ته وی نه ته باروزه ده ته وی ته وځه وایي که زمونږ او ستا منځ کې څه خبرې راتلې نو وایي ستا د ملګري ټیلیفون نمبر مونږ واخېسته مونږ به تا دې سره میلاوو ترجماني به دې کوي راته دا فکر مه کوه دې بوتلم یو کرسی کې کېنولم او بیا دننه لاړل هغه زما پاسپورټ یې یوړه او یو بل هلک و ما له اوبه راوړې ما ورته د اوبو نه وویل راکوټ یې بوتل د اوبو یې راوړه نو ما په لاس کېښودو نو ما له خو د هغې ژبه نه راتله نو ما ورته داسې کړې چې دا بوتل یخ دی نو هغه را سر داسې ښکته کړ نو زر یې ما نه واخېست نو لاړ نو بل یې تازه بوتل راله راوړ یقین کوه که ما ورته ویلي چې ما له اوبه دلته غور شئ ایرپورټ کې اوبه نو د 2 روپو بوتل به راباندې په 100 روپۍ خرڅوي دا ما ولیدل ډېر ملکونه مې ولیدل په خپل یې راله بل بوتل راوړو هغه اوبه مې وڅکلې هغه هلک ولاړو بوتل مې ورکړو پاسپورټ یې راکړو او ما ته یې ویې راځه اوس رانه مخکې شو
رانه مخکې شو او موږ ورپسې شو او د ایرپورټ نه بارې د عزت په شکل کې وویست. دومره قدر په ایرپورټ کې د هغې عملې چې ما ولید نو زه مصر ته تللی زه ازبکستان ته تللی ما عرب ممالک لیدلی دي سعودي ته هم ډېر تللی ما او نو ډېرو ملکونو دورې مې کړې دي خو قسم دې که قسم مې درته وخوړ دلته که دومره عزت ما په یو ملک کې لیدلی د مسلمان او د سورلی او د میلمه کم چې ما په جاپان کې د جاپانیانو دي. افرین په دې خلک. او بیا په ایرپورټ کې جماعت صاحب حالانکه کافر دی بت متوالا دی بت متوالا گوتم بدھ عبادت کوي مشرکین دي د بتان عبادت کوي او اوس پکې اکثر ملحدین دي خدای نه مانی بے مذهب خلق دي سرکاری مذهب خو بت متوالا دي لیکن اوس خدای نه مانی بے مذهب خلق دي بالکل. زدل ازبکستان ته خدا د کورونا نه مخکنه خبره ده او په خدای یقینو کې رونو زه خو تاسو ته دا واقع ذکر کوم خو دینی خبرو په بنیاد ذکر کوم چې تاسو ته پته ولګي د خپل اسلام د تاریخ نه خبر شي د خپل دین د تاریخ نه خبر شي او د صحابو د محنت د خبر شي. غرض دې پکې دا دی ازبکستان ته تللی په ایرپورټ کې د تاشقند په ایرپورټ کې په هغه وخت کې جمعات نو اوس نیم خبر او زه چې تلم د کورونا نه مخکې زمانه کې تلم نو ما پکې جمعات ونه لیدل. په ازبکستان کې د مسلمانانو ملک دی هغه ملک بخاري امام بخاري دی پکې هغه ملک کې علما پکې پاتې شوي دي هغه ملک صحابه پکې پاتې شوي دي. د حضرت عباس رضی الله عنه زوی قسم دا په تاشقند په سمرقند کې دفن دی قبر دی هدایه صاحب د هدایه امام سرخسی او امام بخاری امام ترمذی دا د غرونو علما او هغه علما چوټي کې علما چې وتوي د غرونو پشان علما پکې تیر شوي دي. روس راغې قبضه کو اوس روس آزاد کړی دی په تاشقند ایرپورټ دارالخلافه د جمعات نو چې موږ واپس راتلو ما سره ریدار شو مصباح حاجی صاحب د تخبه نو جمعات پکې نو او الته بغیر د جمعات نه بل ځای مونږ نشي کولی دی د مسلمانانو مل به جمعات ته مونږ نشي کولی. مونږ په لاره بخارا ته تلو د مانځه وخره باندې راغلو د ماښام د مانځه یو تغه ته ورلو تیلو دا پمپ ته هلته تیله چول زه کوز شوم مې لمونځ کوم ملګرو ته مې راځه یو طرف ته جمع کړو مونږ له هغه پمپ والا اجازت رانه کړه هلکه دې غاړه کې کو پټ کو دې ګوټ کې کو ځان ته خپل صادرونه غوړو وی اجازت نشته. هلکه ته مسلمان یې که غیر مسلم وی زه مسلمان یم چې ته مسلمان یې ته مونځ نه کې وی جومات نشته او د جومات نه بغیر دلته په مونځ پابندي ده نشي کولی. یلکه د خدای بنده دلته هیڅوک نشته کنه دلته پولیس کم دی فوج کم دی دې غاړه کې مونځ کوم د خدای مونځ دی د خدای نیک بخته وی بالکل نشي کولی اجازت مونږ ته نشته مونږ له کار به ګورئ. دا د ازبکستان د مسلمانانو ملک جمعاتونه پکې شته هغې کې مونځ کولی شي د جومات نه بغیر په مانځه پابندي ده. که مونږ شو که پمپ والا نه پرېښودو نو بیا مې په موبایل باندې قبله معلومه کړه نو ډرایور ته مې وی دا ګاډۍ قبلې ته مخامخ کا چې زه مونځ په ګاډۍ کې په ناسته وکړم. او په ایرپورټ کې د ازبکستان اوس کې جوړ شوي نشم ویلی ځکه چې بیا هغې د مسافرو ته وایي چې تاسو څه آراوي نو هغه ولیکئ تاسو ته څه کمې ښکاري نو واپس هر مسافر خپل رای لیکي چې دا ملک ښه دی خراب دی نو ما پې غټ نوټ ولیکه مې دا جوماتونه نشته پکې او بې د جومات ته تاسو اجازت نه ورکوئ. خدای دپاره په دې ایرپورټ کې جومات جوړ کړئ ځای په ځای جوړ کړئ بې د جومات نه اجازت ورکړئ او کاغذ مې هلته په هغه لیټر بکس کې ور واچو اوس جوړ شوي نه خبر. او افسوس دا دی چې د ازبکستان د تاشقند په ایرپورټ کې د شرابو ځای شته لیکلي که څوک شراب څکي دی کوټه کې دی څکي د شرابو دکان شته که څوک څکي دی نه شراب راواله دلته څکه د سګرټو پکې ځان له کمره درته څوک سګرټ څکي دی کې بس کې مې د شرابو کوټه پکې شته د سګرټو پکې شته لیکن جومات پکې نشته. هلته مانځه وختو ما مرګو دی چې مونځ کوو پولیس والا راغلل وي نه پابندي ده بې د جومات نه به مونځ نه کوې مې جومات کم ځای دی بس وي مونږ ته څه پته لګي ما ملګري ته راځئ کوو یې په دې میدان که دې مونږ شړي او که جیل کې اچي خو دا مونځ کوو بیا به جس کې خو د مانځه وخت تېري نو مونځ
منظم داغین بادل ناخواسته ملکو کا جستو خطو لیکن جاپان کے پناریتا ایئرپورٹ کے باقاعدہ بورڈ لگے دلیو مسجد مصلا د مسلمانانو سړو ځان له د ښځو ځان خوشحاله شوړه مې خوشحاله هغه د مسلمانانو ملک او دا د کافرو ملک هغه مسلمان ملک هغه د امام بخاری دیس هغه امام ترمذی ملک هغه د امام سرخسی ملک هغه د صاحب ته هدایي ملک هغه ته صحابه راغلي دي جاپان ته یو صحابي نه دیته دغه زمانہ کې نو یو جزیره وا یو تابعین دیته لیکن ورشه ردی په زړونو کې وګوره د مسلمان قدر نو د سړو ځان له جمعات د خزو ځان له جمعات د سړو ځان له وسلخانه د خزو ځان له وسلخانه زړه مې خوشاله ډېر قدر یې زموږ وکړو په ایئرپورټ کې د مټه به سړي نه مخکې که ته په ایئرپورټ کې چا نه تپوس وکړې چې پلان کې ځای کم دی دا راته نه وایي چې داسې به لاړ شې نو دونه قدمه پس به ښي طرف ته تاو شې بیا به ګس طرف ته تاو شې بیا به ښکته دا شی پکې نشته په ایئرپورټ کې چې باقاعده تپوس وکړې چې دا پلان کې ځای ته ځمه اب وي راځه راپسې خپل کار به پرېږدي بل چا ته به واله کړي تا نه به مخکې شي هغه ځای ته به دې په خپله رسوي دیتا اخلاق ہوئے دا چیکنگ چکیگی پا ایئرپورٹ کے چیکنگ دا مونگ چی وردو اول تک سامان پا مشین کی ورکو پورے غالو دے ما سامان چیک گئی او چکمو کیلو کے اگا اس پنی اگا کیڑے پا کی ورکی اگم چیک گئی او کونٹین چیک گئی دا گڑے با مباسے چشمی با مباسے موبیل یوش کرے کی واچے ہم پا مشین کی تیش یا چیکنگ دی پا ہر ایئرپورٹ کی ہر ایئرپورٹ کی جاپان کے میں ناشناشی ہوئی دی الته کې چې مونږه ما کونټیم کې خود د غاړې بیگ مم کې خود او نور سامان مم کې خود چې دا شی په ماشين کې خو دی هغه یې ګوري په ماشين کې نو ما کېړې وسته چې کېړې مې وسته نو په دې نور ایئرپورټونو کې به بیا پیاده لاړ شي ته به کېړې په ماشين اوزي چې دې کېړو کې سشته کنه نو وا بچي نو دلته سیبه نور یې خپل کېړې خو دی او پسته کېړې د فوم اعلی قیمتي 6 نمبر 5 نمبر 7 نمبر 8 نمبر 9 نمبر 10 نمبر د ارچا د خپې او خمه دې دار پالمارو کې نو ماغه کېړې راوغه اسلامي په وخت ستړي ته کېړې په پوکا چې پیاده لاړ نشي آها سعودي دی او مصر دی او قبل چې کېړې وباسه دغه سالو 15 غزا په پیاده دی نو تل په خپل کېړې د ماشين نوځي نو بیا په پخپو کې دي تا ته کېړې درکې چې ته پیاده پزمکه پکې نو چې زه روانېدم په خدای یقین وکړه نو یو بنیادم ماله کونټۍ راوړه ادماغه په هغه چک کېده نو خپل یې راله راوړه وایي ها دا کونټۍ والا هغه ځای پورې په کونټۍ لاړ شه مې دې ته عزت وایي دې ته قدر سر به راته داسې ښکته کړي ټیټ به شي اوبه وې بوتل کې اوبه هم چک کوي بوتلګي کې مې اوبه وې ماته لږ اسکلې وې نورې لاس کې وې نو په ډېر عزت راته وې د اوبه راکړه مې کسکې مې والا مشین کې ورکړې ماته وې د اوبه استعمال شوي دي دا مسکا بل بوتل یې راکړئ پاک صفا وې د اوسکا واه واه جاپان ترقي وکړه ترقي به نه کوي اخلاق دی پکې بهترین اخلاق امن دی پکې سکون دی او داسې امن او سکون چې په ټوله دنیا کې داسې امن او سکون نشته مرګ نشته قتل نشته کنزل نشته والټه کول نشته د چا مال ته قتل نشته اے زمارو په ټوکیو جاپان کې ما زه په دې بانګونه وای بعضې کسانو به ما ته میسج راوړي ته بانګونو لتلې چا به د ما ملګرو ته میسج ولېږه تاسو د شیخ صاحب بانګونو له بوتلې دی ما وی او هلکې مې راله امینه هلته یو غر دی اوچت غر د هغې قصه به راته بله جمعه وکړم انشاءالله فوجي غر ورته وایي دا په دنیا کې 2 نمبر دی کو 3 نمبر اوچت غر دی او په دې یو 200 کاله مخکې زلزله راغلې وه ډېره خطرناکه زلزله وه خیر قصه به راته بیا وکړم هغې غر ته وختو روړو ته ډېر زبردست او ناشنا ځنګل دی پکې چې به راوختو مونږ مونځ کوو ملګرو ته مې بانګ زه ویم هغې ویل ډېره ښه ده مې ولې بانګ ویم د ټوکیو په ښار کې چې هغوی دارالخلافه ده ما بانګ وی ما مونځ هم وکړه ما جمع هم ورکړه او د دریاب په منځ کې یو جزیره ده یو پکنیک سپاټ دی هلته خلک ودرېږي لږ منځ دی د سمندر دریاب هلته مې بانګ وی او په چوړیاګر کې مونځ کو هلته مې بانګ وی مې دې بانګ کې زما یو څو غرض
ولې دلته بانګ ویم مې د خدای دا ځمکه دا اونې دا بوټي دا کاڼي دا غرونه دا مارغان دا کبان دی د الله د عظمت نوم نه دی اورېدلی پاکستان کې خو چې بانګ وی په لوډ سپیکر نو دا دنیا اوري زمونږ د ملک یو کاڼي ته د خدای نوم رسېدلی دی چې بانګ وایي د خدای نوم واوري یو خښتې ته د الله نوم رسېدلی دی یو آبادۍ ته د الله نوم رسېدلی دی یو چرک ته یو مرغۍ د الله نوم اورېدلی دی ما د جاپان د خاورې د الله نوم نه دی اورېدلی دا هم د خدای ځمکه ده خلک یې کافر دي ځمکه خو یې کافره نه ده خلک کافر دي بوټي خو یې کافر نه دی خلک کافر دي دا اونې او دا څانګې خو کافران نه دي دا پاڼې خو کافران نه دي دی د الله نوم نه دی اورېدلی دی الله اکبر نه دی اورېدلی دی د الله عظمت نه دی اورېدلی دی به څه وایي یا خدایا په موږ د کم خلک پیدا کړی دی یا الله په موږ ټول عمر کفر کېږي موږ ستا آواز وانرېد ستا نوم هم وانرېد ستا د توحید صدا وانرېده ستا د پیغمبر نوم وانرېد ستا د عظمت او د لویوالي آواز الله موږ وانرېد نو مې دا بانګ په دې بنیاد دویم نیت مې دا دی انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى مې د الله د ځمکې ته د خدای نوم اورو اوچت آواز پر دې کاڼو ته د خدای نوم اورو دې بوټو ته د خدای نوم اورو دې پاڼو ته د خدای نوم اورو دې مارغانو ته د الله نوم اورو په دې چړیاګر کې چې دا کوم حیوانات دي دا زمري دي دا میخې دي ځنګلي او دا غویانې دي او دا ماران دي او لړمانان هم پکې په دې چړیاګر کې هغوی ته د الله نوم اورو د الله عظمت ورته اورو کم از کم دا بوټي به جاړي خدای ته د قیامت پر ورځ چې الله موږ د کافر مل په ما د کافر پیدا کړي دي نو داسې خو به دې پکې څوک پیدا کړي چې ستا نوم خو مه اورېده که د دې ګیله راکومه د کاڼو بوټي ته د الله نوم الله اکبر د الله تعظیم بیانو اشهد ان لا اله الا الله دعوت اورما چې دا کاڼي د خدای نوم اوري کلمه شهادت اوري اشهد ان محمد رسول الله اوري صلات اوري حي على الصلاه چې منظم څه شی دی حي على الفلاح دا اوري او الله اکبر او لا اله الا الله اوري مې یو مقصد مې دا دی د ملک کې دا چغواما دا واس کوما دا بنک قصدن وېما چې دا ټول کائنات او دا ذره ذره او دا کاڼي د الله نوم واوري لږ خوشحاله شي موږ د الله نوم واورېده لږ وخاندي لږ خوشحاله شي ګیله ختمه شي یو په دې نیت دا بانګ وی نیت مې دا دویم په دې نیت ویما چې زه خو ډېر عجز او ډېر ګناهګار الله به مې وبخي که به ونه بخي الله به معاف کړي او که معاف به نه کړي ډېر عجز ډېر فقیر ډېر ګناهګار که د جاپان د ځمکې دا کاڼي بوټي خاورې او ذرات د قیامت پر ورځ ما لګوی وکړي چې الله دې پاکستاني مولا زمونږ په مخ کې د کافرو په دې وطن کې الله ستا د توحید اواز کړی دی دا مسلمان دی مونږ پې ګوی کوو دا ستا د پیغمبر امتی دی مونږ به لګوی کوو دې مونځ مني زمونږ مخکې د مانځه اواز کړی دی الله مونږ به لګوی کوو نو رسول الله مبارک فرمایي چې دا کاڼي بوټي شهادت کوي نو په دې چې زه د پاکستان په ځمکه خو به هغه ډېرو خلکو له ګواهانې کوي ډېر بانګونه اورېدلي دي ډېر د الله نومونه د خلکو نه اورېدلي دي هندوستان کې به د دنیا مسلمانان دي هغې م اورېدلي دي نور ملکونو کې خاورې اورېدلې دي دې نه دی اورېدلې زما غریب مسکین ګناهګار اواز کې واورېد او د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې ما لګوی وکړي ممکن ده چې ما خدای په دې وبخي او پاک مې کړي راشه دا ووایه دا بان ټوکیو کې په جاپان په دا کوڅو کې چې کم لکه اسلام آباد دی داسې کوڅو کې چې ټول انګریزانو ټول دا بېدینه خلک یو خوا بل خوا تاویږي راشم دې کې دا ځان کومه او کومه الله خوشاله او دریم دا چې زما رب به خوشاله شي زما رب به خوشاله شي چې بندا زما نوم د کم ځای واغېسته مندر کې د زما نوم واغېسته بنده د بوتانو منځ کې د زما نوم واغېسته بندا هغه ځای چې هلته بوتانو د ګوتم بت بوتو پکې او هلته زمانه غیر د غیر الله عبادت کېده ادریس سراله
اغا وطن تا او ته زما د توحید आवाज التو لا اله الا زما د پیغمبر د شهادت आवाज دیو کو اشهد ان محمد رسول الله او زما مستد خلق او بل راضی کنه بلی میں خپل رب خوشاله خو رب خوشاله کائنات رب خوشاله شي کپ دې مې وبخي او مې سلورم مې بل غرض دا خلق ګورم چې دا بانګ ویم چې د دې ستا سورات دي خاندی را پورې کنه خندارا پورې کوي کنه صحابو چې بدا سي ځکه بانګ وی خلکو بخندل مکه چې کله فتح شو رسول الله مبارک حنین تلا او تاس تلا طائف تلا او واپس راته د مکی مکرمه په خوا کې یو ځکه دمه وره مسلمانانو وره دمه الته وکړه نو الته حضرت بلال رضی الله عنه بانګ نو بانګ ناشنا आवाज او چا نورې دلی نو ماشومان خاندل دا څه چیرې وړو خاندل نو رسول الله ماشومان رسول الله مبارک صحابه ته ماشومان راونیسه دا وره ښا نو ماشومان پسې صحابه منډه کوي اما شومان او یریدل کور ته لاړه یو راکوټه الکه پکې رونی او حضرت ابو محذوره چراوی دی رسول الله مبارک لرا واستو زله درس کوي چې سبا وی راتا حضور پاک دې بچي شابه دا بانک دې وری دو پیخې دې کولې د مؤذن ماشومان پیخې کو اندې کول د پرلا تاج پیخې کولې شابه اوایا غسبان هغه حافظي مضبوطه وخا زمون پشان نه بانګې شروع هو شابه بچي هغه سی وجه پیخې دې کولې فنرمه په خوش اخلاقه پیغمبر مبارک کې بل چا نه حضور پاک خدا کافرانو بچو سرم خخوی چلو دے حضور پاک خدا یہودی پا چیلم تپوستا تلے دے پیغمبر مبارک کے کم اخلاق و کم صفت و کم نرمی و او کم انسانیت و پکے قسم پا خدا کم بلچا کے لی دی دا ټول اخلاق دا دنیا یوزے کا دا رسول اللہ مبارک اخلاق و پی دوڑی تام درس لے گی سروا دے اللہ کے خود بچے اچھے پیخے دے کولی دا بلال دا منشا بوایا اگر اشهد ان لا اله اگر بانگ شروع بسره ولا لاس کې خو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله وی بچي دا یو ځل بیا وایا دا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او پوچت आवाज وایا اگر ابو محذوره خورا کوٹے دے دوبارہ ویو پوچت آوازے ہوئے او باقی اخلاص کو ابو محذوره وی کہ پیغمبر مبارک زما پسر و پسینہ لاس کے خود او دا کلمہ شہادت میں دا بانگ دوبارہ ہوئے اسلام میں خدے پزڑ کے کہنا دا بانگ برکت مسلمان شو رسول اللہ مبارک دا اللہ رسولہ بس دا کلمہ خدا مارتا نہ زخو مسلمانه گم مسلمان شو امات زه د مکه مؤذن مکه کې ورته بانګ وي مدینه کې بلال دلته توان او چې دا کم بانګ دی اوه دا اشهد ان لا اله الا الله سلور کرتا او اشهد ان محمد رسول الله سلور کرتا دو کرتا غلی او دو دقه سي بانګ وایا ما وی ګورم چې دا خلک زما بون پورې خان دي کنه خان دا دوی سخی حالات دي ماشومانم دی خزم دی جنکیم دی الکانم دی سړیم دی خان دی کنا یقین په خدای وکا جاپانی اخلاق غیب زر مخبل طرف تواړه کچا زما بانګ پورې خندا کړي په جمعات کې ناشته تاسو اخلاق زر به مخبل قواړه بلکې بعض زنانه می اولې دي چې ما په بانګ وی خدای چې کم دی نه معلومه کړي و نو زر به په سر باندې ټوکړه واچوله اخوا بشوي اگر غر کے میں دا دنیا خلق سے اللہ راغلے ہو کہ ماں بانگوی خلق شاتے شو جاپانیان کی خدای نہ منی اگر جاپانیان کی شرک کئی اخوات شو او لار کی او پارک کی میں بیا بانگوی لار کے خلق اخوات شو دنیا خلق او پاغا پارک او پا چڑیاگر کے ہوتا سو تا پتر رسوم نا خلق رازی التناشنا چڑیاگر دے دا پاکستان پشاننا دیر عجیبا مارانم پاکستان قسم ماران مگی پکی ساتی مگی دا مگو مختلف قسمونا زمری پکی دی دا زمرو مختلف قسمونا
اسونه پکې دي مختلف قسمونه در زنګلي غواګانې میخې پکې دي د هغې مختلف قسمونه بیزوګان پکې دي او د هغې دومره قسمونه دي چې د حد نه وتې او د هغې چوړیاګر بیا داسې دی چې هغې کې به ته په ګاډي کې ناست دی دلته کې خو به پیاده ګرځې او دا ځناور په پنجرو کې بند دي نه هلته به ته په ګاډي کې ناست او دا زمري د پاسې په ځمکه ګرځي د هغې منځ کې ګاډي روانې ما لکه شی را ټوپ نه کړي راته یو ځای کې مې شیشه لږه غوندې وړه کوله وکړه هغې زر چغې کړې هغه ځای نه چې بنده کړه شیشه اوچته کړه د ګاډي شیشه اوچته کړه د زمرو منځ کې مونږ ګرځېدو دا زمري دې خوا اخوا په ځمکه پراتو او چې مونږ بیا ولیدو بړار به یې شروع کړو خدایه خیر شعره ټوپ نه کړي مونږ دلته بشیر جان نه یېرېږو کله کله یېرېږو چې خدای بشیر جان ټوپ نه کړي که د ټوپو خو دا خو لوی غر د خلک به غر کو تباه به کړي نو مونږ هلته یېرېدو چې خدای زمري په مونږ را ټوپ نه کړي خو هلته څو هلته ځای په دی د هغوی ګاډي ولاړ یو ګاډي دلته ولاړ دی یو د جومات د خولې سره داسې ځای کې ولاړ دی یو داسې سریر خان دی د حجرې سره داسې ځای کې ولاړ دی یو د ګوټ کې ځای په ځای هغه ګاډي ولاړ و هغې کې درې څلور هلکان جینکۍ ناست وو مې دا څه کوي وایي دا ټرین دی که چېرته د زمري په چاملو که دي ورمنډه کوي سړی ته خلاصوي خدا د دوی یو داسې چوړیاګر جوړ کړی چې دا ځناور یې بلد کړي دي نو دوی په سیاحینو ټوپ نه وایي باقاعده پکې مونږ ګرځېدو به دروازه به چې زمونږ ګاډۍ به ورغې دروازه به قدرتي کولو شو هغه اټومیټک سیسټم به چې مونږ به پورې وتو دروازه به زر بنده شو نو مونږ د هغه زمرو په منځ کې ګرځېدو هغه بیړۍ او اتیان نو مړه د دنیا چې جاپان یو د هغې چوړیاګر وي نو تاسو خپله د جاپان د نوم نه معلومه کې نو هلته مې مونځ کوه صاحبه کم درته ووایم هلته مې اودس کوه غسلخانې ته ننوتم زمونږ دلته غسلخانې ته ننوځه نو اول بس پیما د بالښ عمره په غټ رومال تړې چې دا هوا مې دننه نه شي په یو رومال دې م کار نه کېږي خلکه ښه مضبوطه چیرړه چې سپیمو کې مو منډې او خلکه د بالښ په شان ډبله ټوکړه د سپیمو ته او د خولې ته واچې یعنې دومره بینې پکې چې د سړي په دې سرمن کې وردن نه شي نو د خپو ته تېوي دلته سخابیونه هلته چې ورلو باتروم ته غسلخانې ته ایسې نامناسبه ده خو زه بیا درته ویم په خدای مې ویډیو دننه جوړه کړه مې دا خلکو ته ښیم چې غسلخانې ته یې وګورم صفا پاکه غسلخانه که زه راته جومات کې قسمیه نه ویم نو ټیک به ویم چې ستا د وزیر اعظم او د صدر په دفتر کې او په کور کې هم داسې پاکه غسلخانه نه لکه هلته کې خاله شیشه اعلی ګرم یخې اوبه او هلته اټومیټک سیسټم دی چې په باتروم کښېنې اټومیټک به بټن وی نو به دې پاکوي او صفا کوي لاس ورسره مږلی شي نو ما رومال په یو شي کېښوه شی راښکته شو مې ته دا څه شی دی چې راښکته شو کټ و کټ په باتروم کې دننه ښه اعلی اسپتالي کټ مې داسې دی وایي دا که څوک په باتروم کې طبیعت یې خراب شو په دې کې سملي مې که بشیر جان ورننوت خو سار نه ماښامه پورې خدای خبر کړې راوځي ماښامه پورې به دې راولي د ماشومانو پکې ځان له ځای دی د اودس ماتي ماشوم پکې کېنې ځان له ځای دی همدغه دا نور خو یې پرېږده دا د چړیاګر درته ویم او د ماشومانو د لوبو که چې مور یې متیازې کوي یا پلار یې متیازې کوي او ماشوم دلته په بیډ کې کېنې د هغه ځان له بیډ داسې په باتروم نو بار چې ووتو نو مانځه وخت ملګرو ته مې بانګ زه بیا وایم بیزوګانو ته د خدای اواز اورو بې زمرو ته د الله اواز اورو بې کائناتو ته د الله عظمت اورو الله م خوشحالوم او دا کاڼي بوټې نو هلته کې خو تاسو ته پته چوړیاګر کې کم خلک ګرځي ما چې کله بانک شروع کړو ځانې مازونه هم ځان سره وړي هم خواره کړل ملګري را سره وو نو دا جینکۍ هلکان مې لیدل شاته شو ګورم چې د دوی څه تاثر دی شاته شو بالکل نه خندا نه مذاق نه نخرې نه اشارې بالکل یې موږ له موقع راکړه دا د شاته شو چې دوی په اطمینان د خپل منځو کې ښه مزېدار بانګ مې وویل د بانګ نه پسه مونځ وکړو یاره ته یقین کوه چې د هغه مانځه او د بانګ د جاپانیانو زموږ احترام دلته خو داسې وکړه داسې به وبولي د مسلمانانو ملک ده که نه قصه خانه کې بانګ ووایه سړک په غاړه
ځکه اسلام آباد کې سړک په غاړه بانګ وایا چې بانګ داسې وکړي مولا صاحب اشارې به کوي ته پکې لاګو دا مسلمانانو ملکونه داسې ده که نه ده غلی شو ښه مزې دا خپل چړیاګر کې د ټوکیو شاپ جاپان په ښار کې د مارونو ټوکیو داسې ښار دی د مارونو د جاپان چې په دنیا کې په غټو ښارونو کې ښار دی نیویارک غټ ښار بمبئی غټ ښار دی لیکن د ټوکیو ښار چې کوم د جاپان تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې دوه پکې غټ ایرپورټ دی یو نه دوه اسلام آباد کې ستا یو ایرپورټ هغه زوړ ختم شو اوس نوی دی یو دی بس خالص نه دا دوه ایرپورټ انټرنیشنل ایرپورټ په دواړو باندې جزونه کوزي یو حنیدا دا یو دا بل دی چې ما درته ووایي دوه ایرپورټ دي او دومره لوی ښار دی زه درته ووایم د ټوکیو متعلق چې په هغې کې دا یو جزیره ده دا په هغې کې دی هغه جزیره هونشو ورته وایي هونشو جزیره هونشو جزیره په هغې کې دا د ټوکیو ښار دی او 23 تحصیلونه دي پکې یعنې واډونه زمونږ دا واټ کې دا راکوټې وي زمونږ خو لکه تورنګزی 2-3 واټه دي نه هغه تورنګزی او میره د تورنګزو او دا جلو او دا چې یو ځای کې او دا عثمانزی مو سره یو ځای کې یو واټ دی د هغې ځان خپل میر هغې د تحصیل درجه ورکوي واټ له نو 23 تحصیلونو باندې دا مشتمل دی آبادي یې څومره ده د ټوکیو 1 کروڑ او 13 لاکه آبادي ده بلکې دې نه زیاته ده 1 کروڑ او 13 لاکه د دې آبادي ده او د جاپان 12.5 کروڑ آبادي ده جاپان کې زمونږ د پاکستان په نیمه خلک دی او که د دې ټوکیو سره خوا کې نور ښارونه یو ځای کې که نه بلکل تړلې نږدې یو ښار دی ورسره هغې ته چیبا وایي بل ښار د هغې ته کاناګاوا وایي بل ښار ته هغې ته سایتاما وایي که دا ورسره یو ځای کې که نه دا نږدې ښارونه نو بیا آبادي 3.5 کروړو ته رسېږي دننه پکې نهرونه تللي دي ښه دننه په دې ټوکیو ښار کې نهرونه دي پکې او د معیشت په دنیا کې لوی ښار په ټوله دنیا کې د معیشت په بنیاد ټوکیو لوی ښار دی دوړه خاوره پکې چې پوزه م راکاږي نو اوچته بیا نه کوي نشته پکې دوړه خاوره بالکل نشته ګرد بالکل نشته که زه درته ده ووایم چې سپلی په ځمکه کېږدي او سپلو باندې لاس راکاږي نو که دې ګوتو پورې څه معمولي توروالی رابشي لیکن خاوره پکې نشته حیران شي سړی دومره صفا زه خو هلیکاپټر کې پکې وګرځېدم مرګرو ویل هلیکاپټر چکر درکو چې بره وګرځې ما وی ډېره ښه ده لاړو صاحب هلیکاپټر ته وختل هغې اوچت کړم او په دې ټوکیو ښار کې بره هغې کې خپلې کیمرې لګېدلې وي نو یو ځای درته باقاعده ښایي بګونو ته یې رالاړه شی واچو چې وختو مې زه خدای چې بشیر جان له به واپس ورسو که به ونه رسو ځکه سړی هسې یارېږي هغه سر خوړلی چې روانېږي ړقي ډېره چې روانېږي کله داسې کلپار کوي کله داسې کلپار کوي او خیب بن په بن پیون بلن داسې وتړلو چې ښه برابر هغه هلک راغی او دلته یې پټۍ تو کړو دلته یې تو کړو دا بل شان یې ملا تو کړو غوږونو ته یې هغې چیزونه م واچوله مې زه خدایه خیر چې روح ته د جاپان دی او که د کوم ځای دی خیر پکې واچې خیر هغه پایلټ بیا کېناسته پکې هغې ټولو ځانونه وتړل موږ ته هدایات راکړل او به موږ په غوږونه اورېدلم او هغه داسې احسان چللی دی هلیکاپټر چې مې دا خو زم چلولی شم دونه ګران نو هغه سر ته م اورېدل کمپیوټر ورته وې دا بټن وه دا بټن وه کمپیوټر ما م اورېدل دا بټن وه دوا 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 انګریزی کې لګیا وه کمپیوټر ورته هغه خپو باندې به یو خوا بل خواړه وراړه ښي طرف ته اړو نو ښی ګیر له به یې زور ورکړو ګس طرف ته نو ګس له به یې زور ورکړو یو ډنډه ورسره وه چې به یې ښکته کړه نو ښکته کېده به چې یې پورته کړه پورته کېده به مې لکه دا خو اسان کار دی کوزېږه چې موږ ورته کېږو هلیکاپټر اوچت که صیبه او هغه یې ګرځاو دا ټول ښار او دا ارسم پکې ولیدل مړه سم په خدای یقین وکړه دا هغې هغه اخلاق هغه هلک ته ما ویل لږ چکر زیات کا لږ مې زیات وګرځوه دا نشته چې اوهو نورې پیسې به راکړې قصې پسې قصه را یادېږي په مصر کې مصر کې ټانګې ته وختو واوره
احرامات مصرم لیدل ټانګې ته وختو یو خو هغه د سوال فقیر بچي هلکه ټانګه کې خو مخکې 2 سیټې وروسته 2 سیټې کېدل نو هغې په ټانګه کې مخکې 2 سیټه وروسته دې پرې کړې چې څو پکې زیات کښېني چې ډېره ټانګې وګرځي 4 کسان نو په یو ټانګه کې به راځي نو دا چې 2 پکې کښېني نو 2 ټانګې به په مخه کې یو خدا زیات نه پرېږدي نو چې مونږ کېناستو ټانګې والا سره نو چې واپس راتلو نو مونږ ورته ځای وښو چې دلته مونږ کوزی ویښه دا غځی نه قصدن لږ زیات لاړ څونه زیات لاړ لکه د دې ممبر نه واله تر د دغه جومات د دروازې پورې مونږ ویل لکه دلته ودروه وایي ټانګس اسپه نه ودرېږي په قصه هلته وځغلوله چې هلته کوز شو پیسې مو ورکولې وي نه زیاتې راکړې تاسو خو دونه زیات ما راوستې و د ظالم بچیا نه نه دا نالو دا خو ته دونه زیات را یا لکه دومره زیات خو زه رالم خو تا ته خو ما نه ویل ته رالې نه که نه بس ته دونه زیات رالې پولیس والا راغی سپی مونږ وي دا پولیس به زمونږ مدد وکړي پولیس به زمونږ مدد وکړي پولیس ته مونږ وایي چې وروره مونږ ورته دغه ځای کړی ورته مو دلته ودرېږه دې په خپله دلته راغی وی درو زیاتې وی ورکې وله غریب دی که ما د پاکستان هغه هم در باندې وبخل ورکې غریب دی هلته رانه په دې طریقه پیسې فیوم ته تلو د موسی علیه السلام علاقې ته نو فلانکوج ته وختو نو د خپلو نه لږې اخېستې مونږ نه ډبل اخېستې هلکه دا ولې وایي تاسو سیاحت ته راغلي مالدار یې خدای میلمنه کمیله هلته دا په جاپان کې دا شی نشته دا مسلمان هغه کافر زه به راته بیا قصې وکړم چې کوم خلکو سره ما جاپانیانو سره خبرې وکړې او د هغوی کمې اخلاق ما ولیدل زه به تاسو ته خیر دا ده څو جمعې پرله پسې ویم او اخره کې به راته بیا ووایم ته به وایې چې زما اخلاق او د هغې ښه دي خو بیا به راته اخره کې ویم چې ګورې دا ټول یو خوا کا خو چې ما له خدای کوم نعمت د ایمان را کړی دی دا روی نشته الحمدلله منفیم درته وایم منفیم درته وایم چې زما او د هغې څه فرق دی دا راته بیانوم انشاءالله نو به هر کیف دا ټوکي دی نو که دغه انګلیش دومره نایر شو خو دې ته ام البلاد وایي لکه مکې مکرمې ته ام القرا وایي څه کنټري آف څه نومې دی خو ما نایر شو ام البلاد ورته وایي د دنیا سیاحي د ګران نه ګران ځای نه په ټوله دنیا کې د امریکې نه هم د هغې د هوټل ریټ زیات دی په ټوله دنیا کې روس کې وګرځه او جاپاني او جرمني ته ګرځه تا ته په جاپان کې به ریټ د کم ریټ زیات دی ځکه د دنیا سیاحین راځي او معیشت والا دغه راځي دا کاروباري خلک راځي ولته سوداګانې کوي او غټې غټ بلډینګانې دي غټ غټ اوږده اوږده 1500 شل چاته بلډینګان او دا داسې بلډینګان دي په داسې طریقې په خدای جوړ کړی دی چې کوږوالي پکې نشته سړکونه او ګلې او داسې لکه د ماچس چې دا اوس پړی او دا دانې په ځمکه وغورځېږي داسې دا بلډینګان دي منځ کې نهرونه تللي دي ریل په ټول جاپان کې انډرګراونډ دی او دا یو ریل نه دی یو ریل دلته مثلا د پیرانو په دې کندې تېر شوی دی مثلا په ځمکه کې دننه بل ریل دلته د سیزو کندې سره په ځمکه کې دننه تېر شوی دی نو بل ریل هلته بانډې سره په ځمکه کې دننه تېر شوی دی نو بل په دې بل طرف داسې تللی دی دا بل سایډ لکه داسې ملکزو نه ونیسي تر دا خټه پورې نو بل په دا بل شان لکه پیرانو نه ونیسي دیدارآباده پورې داسې دا ټول د ځمکې لاندې څه داسې تللی دي او څه داسې تللی دي خلک په ځمکه کې ورکوشي او ریل ته وخیږي او د ټکټ د اخیستو ضرورت نشته هر چا سره خپل کارډ وي بس کارډ ورنیسي ورخیږي هغې نه پیسې کټ کېږي او که کارډ نه نو ټکټ هم هلته میلاویږي او خرڅېږي ریل ته ورخیږي په ریل کې ښه مزېدار باتروم دی غسلخانې دي پکې حیران بشي په سکندونو کې د خپل ځای ته رسې ریل ته په خپل اواز کوي خو هغې په جاپانۍ کې کوي پلان کې دی ته مونږ ورسېدو که څوک کوزېږي نو کوزېږي خلک دې کوزېږي او ای صاحبه هلته کې بیا روډونو کې یو خو عام روډونه دي لیکن هایوې بره په پل جوړه ده موټروی چې وده تاسو په پل زمونږ په پېښور کې یو شی جوړېده څه ورته وایي لکه دغه بلا میټرو جوړېده ټول پېښور یې په شرمونو شګه دا دکان اخواني شی وړی دی میاس کې پکې میټرو ده په جاپان کې ټوله میټرو په پل د پاسه تللی ده لاندې روډ نه بدلېږي په جاپان کې ټوله میټرو په پل د پاسه تللی ده چې څومره میټرو ده او هایوې دا مونږ چې ورته موټروی وایو د پېښور نه کراچۍ هلته جاپان په اوږدو ډېر زیات دی
اوږدو د پیښور نه کراچۍ چې څومره ده د دې نه هم زیات دی 3.5 زره کیلومتره دا چې کم موټر وی ده دا په پول تللی چې لاندې چاته تکلیف دی ریلګاډي دوه دي دوه په یو بځې په بل به راځي او دوه قسمه ریلګاډي دي یو هم نه دي دوه قسمه هغې ورته شینکاسن وایي شینکاسن ورته وایي شینکاسن نو واوره یو د یو طرف نو بل د بل طرف نه دا نه چې یو په پټیشن ولاړ وي بل بابا را روان دي چې تیر شي دی بځي یو به د یو طرف نه بل د بل طرف نه دام په پول او یو لوکل ګاډی دی لوکل هغه هم په پول څلور ټریکه تیر شوي دي دوه د تیزو او دوه د عامو او هغه تیز ټرین د جس په رفتار سفر کوي زه پکې په خپله راغلم داسې چاته پوټې تکلیف نشته پلونه جوړ کړي دي ټول ټرینونه بره روان دي موټروې ټوله بره روان ده لوکل ګاډي لاندې روان دي دغه ټوکي او ښار کې چې داسې رشي پکې چې د حد نه وتی دکانونه او چې کله د سکول او یا دغه ټوټیانې شي د کارخانو نو بیا په روډ باندې ګاډي بند کړي چې د خلکو ته تلل اسانه شي صاحب د ماسپښین وخت شو را باندې ملګرو ته مونځ سره به څه کو دلته هجومات نشته ټول د کافرانو عمل یو ترکي هوټل کې روټۍ وخوړه او هغې کې غسلخانه او هغې کې مودسونه وکړل او بار راووتو نو د سړک په غاړه معمولي غوندې ده ګاډو د ودرولو یو پارک و هلته واړه واړه پارکونه دي شپږ پنځه څلور ګاډي پکې راځي هلته په روډ د پاسه ګاډي نشي ودرولی نو چې هلته پارک ته ورلم نو مې دلته بیا بانګ ویمه د دې ښار دیوالونو ته ورو الله خوشحالوم دې خلکو ته ګورم نو چې ودرې د ټوکیو مړه یو بازار کې مې بانګ وې په بل کې مې بانګ وې پورا ازادي د پابندي نشته سرکاري ته د مسلمان ډېر لوی قدر کوي د جاپان تبلیغ پکې داسې عام روان دي سیروزې پکې لګي گشتونه پکې کېږي اجتماعات پکې کېږي اس پابندي نشته عزت ولا ورکوي نو ادرې د ملته مې بانګ وې مې ګورم دا الکان او جینکې بازار خو تاسو ته پته لکه لکه قصهانه کې او اخو صاحب د هغوی خو جامه هم ډېره کمزورې ده دغه الکان او جینکو نو چې ما به بانګ وې دوی به په بله کوڅه لاړل نه خندا نه خوندي نه یو طرف ته کتل نه بل طرف ته کتل ښه مزېدار بانګ مې وې او بیا مې هغه ځای کې جانمازونه خواره کړل لمونځ هم وکړه هم د ماسپښین هم یو دی وکړه مازدیګر هم بل دی لمونځ وکړه یقین په خدای وکړه که موږ ته چا ویلي چې دا پارک تاسو بند کړه د هغې خو سیکنډونه قیمتي دي یو ګاډي چې پکې ودرې بلا پیسې ته اخلي هېڅ هم نه بلکې موږ له ریسپیکټ راکړه موږ له عزت راکړه داسې ښار داسې خلک یې اخلاقیات توبه وباسه زمونږ بس اخلاقي کنزل نشته رټل نشته دروغ د سر نه پیژني دروغ ویل خو لویه خبره ده پیژني نه چې دروغ څه ته وایي دوکه د سر نه پیژني چې دوکه څه ته وایي غلا د سر پیژني نه چې غلا څه ته وایي پردي شي له ګوتې ورولل سوال نه پیدا کېږي بل ته په بد نظر کتل سوال نه پیدا کېږي بلکې ما ته یو ملګري خبره کوله یو ډېر عجیبه وایي چې هلته دا ګاډي زمونږ دا پاکستانیان دي دا ګاډي علي دا ماتای حکومت لایسنس ورکړي بې لایسنس ادا نشي کولی نو دا ګاډي هلته چلېدلې ګاډي بیا مات کړي نو په کنټینرو کې بیا اچي یو بار ملکونو ته راپورځې راځي لکه دلته تاسو وایي دا بارملکی پورزر او دا څه شی دی ورته څه وایي دا جاپانی ده او دا پلانکی ده شوبه کې خرڅېږي نو هغې لیسنس نه بغیر دا کار څوک نشي کولی او لیسنس یې ډېره په ګرانه میلاوېږي لیکن که هغوی ته پته ولګېده چې یو ګاډی ما په دې سړي خرڅ کړ او دی دا په بل خرڅوي خو عیب نه بیانوي هلته چې در باندې ګاډی خرڅوي که نه نو تا ته به په کاغذ کې ولیکي چې د دې شاک ابزار کې فرق دی تا ته به په کاغذ کې ولیکي چې انجن یې نری اواز کوي تا ته په کاغذ کې ولیکي چې په دې نری نری کرښې دي که ته وایې چې په دې کې خو نشته وایي ما ته هم نه ښکاري خو کمپنۍ لیکلي دي چې په دې کې شته کمپنۍ لیکلي دي عیب به درته باقاعده ښایي چې دې کې دا عیب دی ما خامخ درته هر قسمه عیب ښایي دا عیب درته ښایي چې په دې کې دا به درته لیکي چې په دې کې کرښه ښکاري نه خو مشین وایي چې پکې نری کرښه شته دلته ګاډي د خپو نه سره پورې رنګ کړي
او په سټکونو یې خو وای په سندانونو یې وای په سندانونو او زوړ رنگ ته پر اجمالونو لري کی او په سندانونو یو خپو کوټین موټین ورکی او رنگي کې او چته وې دي کې نجی دا خپل رنگ کې دا خو پرون د جاپان نه راغلی الکه ټیک ما امینه کا غلطه ده اب جندل تپخ خرسي رنگ یې ورکړي په دې کې رنگ نشتا نو مونږ یې بوزو رنگ ساز ده او چې رنگ ساز دا څو ګورو زور ورکی نو کلب کلب وې دا ټول رنگ شوی مونږ دلته رنگ شوی گاڑی په پاک بدلو الته بوته ته وې چې په دې کې فکر خنيشتا او نشتا خو ماته ماشين ویلې چې پکښتا الته داسې ماشينان نه دي الته چې گاڑی په ماشين وردل نه کې سکینر وته وای او بارې دیو باسه نو ماشين دته وای چې په دې کې نری کرخې دي کې پلان کې دي کې کرخه دا پلان کې دي کې دا د دې نټ تو شوی دی ډیلا دې دام دته خای د دې انجن نه وې د زوړ د دام دته خای د دې بیټری نه وې د زړه د دام درته خای باقاعده ماشين درته کاغذ راو غورځي او درته غزای نه خای چې دلته نری نری کرخې دي ماشين تا ته بنخ کاری غوړه تخای دا مې دا ولې وې دا ودا چل کو دي پاکستانیانو چې اکسیډنټ گاډي به واغښت ناغه ته به دروازې بدل کړې د بل گاډي به وته وروخه جوړ رنګول به نه خدا نور نو اغي وې چې دا خو دوکره چې گاډي ته د بل گاډي په دغه وروخه چې دروازې پاکستان ته لګي ناغي ولو سکینر جوړ کړی چې کم گاډي مغوي خرڅي سکینر نه ورتیر کی نو په کاغذ برته لیکي چې دا عیب دی نو چې ته بل ورکې نو هغه عیب بخې او کدی اون خو لیسنس ته ختمه دا شیدونه نه پیژنې دا زمون پشان پایو کې وبا واچو پلان کې دا قصې پایو کې وبا مو بنشتا صفا سوتره شی بدل درکای پاک شی صفا اعلی شی معیاري شی بدل درکای پټې ټګي پکې نشتا پټې دوکا پکې نشتا پټې دروغ پکې نشتا ماوی افسوس الته مسلمانانو ته تقریرونه مې وکړار ما خام ما سوتن مې یو بیان کو اے مسلمانانو دا نن چې د دوی کوم اخلاق دي د خلکو دا د صحابه اخلاق دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دي چې حضور پاک به فرمایل چې شیخ خرسه نو عیب خلکو ته دا د ټوکیو خان مې درته وی بهر خیب کیف نور برته بیا بل جمعه ویما خو د مارونو صرف یو خبره به درته وکم هغه به دا چې دا خیر دا کې خبرې ډېرې دي چې دا به تاسو ذهن کې واچوي چې د دې خلکو مانند د اخلاقو صفت ته مې وکړه د اخلاق چې دوکه نه کوي دروغ نه کوي ټګي نه کوي مسلمان سره ښېګړه کوي انسان سره ښېګړه کوي غلا نه کوي غلطي نه کوي بدماشي نه کوي لیکن یو نعمت پکې نشته چې هغه کم نعمت دی ایمان د دې د وجه نه خودکشي کوي مال ډېر دولت ډېر امن ډېر سکون ډېر د زړه خواهشات ډېر لیکن بیا هم خودکشي پکې ډېر او د هغې وجه به راته ویم ولې هغه نعمت نشته کم چې مال الله د مبارک پیغمبر په لاس راکړی دی چې هغې ته عقیده توحید او ایمان پکې نشته بهر کې په دا زه خو نومه نو دا څو کسان وفات شوي دي او زه هم نه نو یو د پیرانو د کندي خادم بچا وفات شوی دی الله دې وبخي خادم بچا خسړ الله دې ټول وارثانو له صبر ورکړي الله دې مغفرت نصیب کړي د میر ودو د کندي غلامان وفات شو الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د کاکړو د کندي د میر اعظم پلار او بالکل هغه وفات شوی اعظم خان صاحب هغه دې الله تعالی مغفرت نصیب کړي او عظیم خان لالا او الله تعالی دې د آخرت خوشاله نصیب کړي خیر انسانو الله ولن سره صبر وکړي د وډیګرام ابرار وفات شوی الله دې مغفرت نصیب کړي او الله تعالی دې د ټول وارثانو صبر نصیب کړي د تور کورونو د انعام الله ورواره وفات شوی دی الله دې وبخي دعا وکړي چې کوم مردگان دي الله یې ټول وبخي دعا وکړي الله زموږ راضي شي په خدای قسم زه راته وایم پراتون کې جمعو کې چې موږ له الله د ایمان کم نعمت راکړی دی د دې نه لوی نعمت بل نشته الله دا نعمت زموږ نصیب کړي دا چې تاسو ولته لاړ شئ پته به راته ولګي چې ما خدای څونه احسان کړی دی د ایمان دا نعمت د خدای زموږ نصیب کړي او دا خلکو ته مې ډېر نصیحتونه کړي دي
ډېر مې پکې الحمدلله جوړ کړي دي بله جمعه به درته انشاءالله بیان وکړم زه وله دا دعا کوم چې خدای ټول کافران مسلمانان دي جاپانیان دي او که نور دي مسلمانان دي یوه خبره مې هېره شوه هغه دا چې فلسطین کې په فلسطین په مسلمانانو ډېر ظلم روان ماشومان بچي په هسپتالونو باندې لګیا دي بمبارۍ کوي هسپتالونو واړه واړه قطره اوبه خوله بچي دا قطرې قطرې ښځې ماشومان بچي هغې غریبانان خپل ازادي غواړي چې دا ملک خو زمونږ او موږ له ازادي راکړي او په هغې ډېر ظلم شروع دی دعا کوي چې دا اسرائیل د هغې ملګري خدای هلاک او تباه کړي الله ولا لکه څنګه چې په ابرهه په لښکر ابابیل رالل توتکري او تباه کړل دغه د خدای ابابیل لا پیښ کړي خدای تباه کړي او د فلسطین د مسلمانانو دی الله مدد وکړي او چې څومره حکمران مسلمانان دي خدای دې پکې غیرت پیدا کړي حکمران مسلمان کې نن غیرت نشته موږ څه کولی چې موږ صرف دعاګانو ته ناست یو پته شو دعاګانو خو کار نه کېږي کو به دعا مستونه ده داسې مصیبت چې په مسلمان راشي دعا به کې قنوت نازله به وي دا مستون ده وروڼه میدان ته وتل پکار دي میدان ته به هله موږ ووځو چې موږ له حکومت اجازت راکړي او کرې کې اجازت که نه حکومت زره دې ځای نه سره د خپلو مقتدیانو او سره د خپلو دوستانو د شاګردانو اعلان کوم چې موږ ټول پې د سرونو نه ورتېر یو زور پرې خو په اجازت ملاویږي هله او که چا راته ووې چې او بلکل راځه اجازت ملاویږي که داسې څوک پېښ شو چا راته ووې خدای ګواه دی بس ژوند د مسلمان نه او د مسلمان د بچي نه زموږ دا سرونو دا زندګي قربان خو خدای زموږ د حکمران مسلمان کې غیرت پیدا کړي غیرت الله تعالی د ټولو مسکه کشمیر کې دي او په فلسطین کې دي او که نور د مسلمانانو مدد وکړي ربه بیمارانو لم شفا ورکړي او روغ صحتونه ورکړي قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي بې اولادو له اولاد ورکړي چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي او الله د دنیا و آخر د فتنو آفتونو نه په امن کې وساتي بای دوستان دي د هغې څه پریشانۍ مشکلات دي یا تر بچو مشکلات دي دعا کوي چې الله هغه مشکلات ورته په خیر باندې بدل کړي ته زموږ نه الله راضي شي ته زموږ نه راضي شي او د جمع یو ملګری فضل خالق هغه دغه والا که نه شب قدر والا فضل خالق نه مو زموږ د جمع ملګری د شب قدر نه مټې غریب ډېره بیماري تېره کړه ما یې دې تپوس ته ځم خو زما سفر روان شو ته دې مخکې نه وم خبر او بیا زما سفر دوران کې وفات شو د جمع ملګری د اخلاص دعا ورته وکړئ چې خدای مغفرت نصیب کړي الله وارثانو له صبر ورکړي او دا بیماري وله خدای د آخرت د ګټو ذریعه